بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نو دریم قسم دلیل نقلی مونږ وی چې دا په ضمن د قصې د جناتو کې دی. او دا قرآن کې دو ځایه تفصیل سر راغله دی. سورہ احقاف آیت نمبر 1 نوالا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ آیات کا آغا چرا واڑ والموتا طرفتا نفرم من الجن یوسو کسان پیریان. تو پیغمبر علیہ السلام راتد طائفنا چرتنا طائفنا لارا کی یوزائی دے نصیبین وی ورطا. آغا نصیبین ویلی کی پیغمبر علیہ السلام یوسو ردش پی تیرے کرے یخ اوبوی پکی او دا خرماو باغونو پکی د گریپس باغونو پکی. پیغمبر علیہ السلام دیر درد دلو طائف کی خلقو پکانو وشتے ہو بدن ټول زخمی ہو لہذا واپس آئے کی چراتا نو دا غذائی سورت شپے ریسٹ ہوتا نو شپے عبادت کو سپیریان ورطا اللہ تعالی راوستا داغی واقعہ ذکر کئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ دَي قرآن توقع خود فَلَمَّا حَضَرُوا كَلَچ حاضر شد قرآن تَقَالُوا أَنْصِتُوا نو دیوی خاموش. فَلَمَّا قُضِيَا کَلَچ دا محفل قرآن او رولو ختم شو وَاللَّوْ إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ دی واپس لال القوم فَلْتَوَارْنِ وَرْكَوْنْ کی. قالوا یا قومنا دویو قوم زمونگا الا سمینا کتابا تاکہ سر مونگا اوریدلے کتاب انزلا دا سے کتاب چی نازل شویل من بعد موسیٰ پس دا موسیٰ علیہ السلام نا مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کون کے دے دا آغا کتاب چی مخکر دن دے داغی مضامین اردی مضامین سر یوشان دی. یادی الی الحق ہدایت ورکی حق طرفتا و الی طریق مستقیم العارنی غتا. یا قومنا و قوم زمونگا عجیبو داعی اللہ اجابتو کئی یعنی قبول کئی داعی دا اللہ تعالی وآمنو بے مان داڑی دے داعی بانے اغفر لکم من ذنوبکم اللہ بدلتا گناہونا و بخی وَيُجِرُكُم مِّنْ غَذَابٍ عَلِيمٍ اپنا بدر کی اللہ تاصل دا عذاب دردناک نا. نوصل اللہ تعالیٰ وی اگورا دا دعویٰ چے محمد رسول اللہ او دا قرآن برحق دے. محمد رسول اللہ ادا قرآن برحق دے او اللہ وحدہ لا شریک دے. دا خبر پیریانوں کرے دا. دا خبر چاہ کرے دا پیریانوں کرے دا. نو دیتا وی اثبات دا دعویٰ فضمن دلیل نقلی او کم قسم دلیل نقلی قصہ دا جناتو. کم قسم دلیل نقلی قصہ دا جناتو. سورہ جن دا بلا واقعہ دا پیغمبر علیہ السلام غکاز میلے تروانو تاسو میلے پہ جانے ایگزیبیشن ہونے یو غٹ ایگزیبیشن بدا عربو لگے دا پیغمبر علیہ السلام با التتن خلقو تبع دعوت رکھو خلقو وقت دنیا داری کو پیغمبر علیہ السلام پہ دینی کار چلو. ابن عباس سے وہی منگا سو کسانو پیغمبر علیہ السلام سرا غکاز میلے تروان لارا کہ حضور علیہ السلام یوزای منس کو نو قرآن وی پیج نمبر سر
قل اوحی الیا تورتوا چه وحش دمات انه استمغا نفر من الجن چه دی قرآن تغوکی خودو یوسو کسانو پریانو فقالو ندوی انا سمینا قرآنا حجبا تاکی سر منگا اوریدلے یو ونڈرفل قرآن یا دی الا رشد ہدایت کے عقل مندی طرف تا نمونگ ایمان ناوڑے دی قرآن بالے ولن نشرک بربنا احدا ہرگز بمونگ شرک نہ پیدا کر اقبل سرے سوک وانہو و تاکیق سر شان دادے تعالی جد ربنا چی دیر ورد شان پروردگار زمونگا متخذ صائبتا ولا ولدا آغا پروردگار چی نولا خدشتا نولا بچیشتا نو ولا خدشتا نو ولا بچیشتا نو اللہ تعالی وی گورا دغی جناتو په خپل سٹیٹمنٹ کې دو خبرې وکړي یو دا چې قرآن مو اوریدو نو دا قرآن د الله تعالی کتاب دی ابل دا چې د الله تعالی لپاره هیڅوک شریک نشته نزوی انلو نو دغه دعوی دا ثابت کړي په زمين د قصه د جناتو کې دغه درې واړه دعوی ثابت کړي په زمين د قصه د جناتو کې ادرې دعوی سړي یو دعوت د توحید دویم دعوت رسالت او دریم دعوت باز بعد الموت ہر چی دلیل وحی دے سورہ ہود دلیل وحی او دلیل نقلی کے فرق دائی کہ نقلی کے اللہ کی سب بیان ہے او پا دلیل وحی کے اللہ تعالی لفظ وحی ذکر کری اگر ہم کی سبھی خصی ذکر کری وحی آیت نمبر 15 ومکتا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَوَّهِ كْرِشِ وَنُوحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تا انہو لن یؤمن من قومک چی ایمان نراد استاد قوم نا الا من قدامن مگر دغه چې چا تروس ایمان ناوړ دے بس دغه راړو اس مستقبل کې بلکس ایمان نراړي او ایمان پس باندې فلا اله الا الله باندې نو اس په لفظ اوحیه سره الله تعالی دا بیان کړي چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیان د لا اله الا الله کو صحیح کول بیان نو دې ته وایي دلیل وحی دې ته وایي دلیل وحی څلورم قسم دلیل استقراری استقراری دلیل دیتا ہوئی کہ اللہ تعالی مخالف تا او دشمن تا یو سٹیٹمنٹ وړاندې کی او هغه سٹیٹمنٹ تقاضا د جواب کوي کم جواب ایڈمیشن کم جواب ایڈمیشن چې بغیر د منلو بل لار نشتا سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَقَدْ تَپُوسُ کی دوینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانونه ازمکا وسخر الشمس والقمر اتابع کړی دی مسخر کړی دی ورځ پوګمای لا یقولن الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته دې نه تپوسو کا ازمکا اسمان چا پیدا کړی سوای د اډمیټ کول نه بل خبره شته نه دی سره سبوی چا اللہ تعالی نو یا خو با ایکسپریس کی چی اللہ تعالی یہ بدے خاموش پاتیش یہ با ایکسپریس کی چی اللہ پیدا کری دی یہ بدے رد کئی ہے نا ندار توی چی دا لات مناتا و غزا و حبل یا زمونگا ایڈرز پیدا کری دی دا خبر دا ہی نکلے ہاں بلکہ سب ہوئی چی اللہ
صحیح استاد سره عزت ده نو کدا جواب نه درکې نو خاموش و پاتې شي. نو دا خاموش اډمیشن دی. دا سره دا خاموش اډمیشن دی. صحیح شو. دې ته وایي سایلنت اډمیشن. لکه مونږه فقہ کوم وو چې یو جناینا تاسو کړی چې دا پلانې چې دنه په بدله دومره مہر کې پنه کا صحیح شرعي محمدي سره تا قبول کړی دی. صحیح شو. نو کا خاموش پاتې شو نو بس دا رضا ده. خاموشي سره دا رضا ده. نری دوی دلیل استقراری معنی طلب د اقرار کولو، یعنی ډیماند کیږي د مخالف نه لسو چې اډمټ کړه خبره. ډیماند کیږي لسو چې دا خبره اډمټ کړه. یلکه سورہ انبیاء یو بل مثال وګوره آیت نمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آیت نمبر 2 پیته. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم له بوتان مات کړل. واقع مشهور ده چې دی واپس راغله د خپل ایگزیبیشن نه ودا چا نو څه کسانو ابراهیم بل جوړ د خلاف موافقه کړي بل چا نه لیکلي دې راولې حکمران حکم وکړي دې راولې نو راوست. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا دی ورته آیا تا کړه دا کار زمونږ د معبودانو سره او ابراهیم. قال ورته بل فعلا کون کی کړه بل فعلا معنا کون کی کړه کبیرهم هذا اګورا غټ دغه سالم دی. کبیرهم هذا معنا غټ ځکه غټ تاغم سنو وی اغله په دغاړه کې اتبر ورسوله. فاسألوهم ان كانوا ينطقون ولدين تپوس کوي کدی خبره کولای شي. فرجعوا الى انفسهم رجعوا الى انفسهم دو معنی دي. یو دا چې یو بل تو کتل چې ابراهيم عليه السلام ورته وي ټول قوم نه دي مات کړو چانه مې صرف غوږ والے دي چانه پوزا والے دي چانه مې لاس والے دي. صحیح شو. یاره چا پوزا کټتا ده چا لاس کټته ده چا خپل ماته ده. صحیح. استاسو خدایان دي ټول کارونه کول شي نو دا تاسو ته کې دا چا فصلهم انکا د یو بل ته وکړل. اوس دا د سایلنت اډمیشن نو چې دا خبره کولو جوګه نه دي د معبودان خبره نشي کوله. نو دې ته وی دلیل استقراری چې اډمټ کوي دا چې د هیڅ نشي کوله. یعنی ابراهيم عليه السلام په دې خبره ته څه تقاضا کوله چې دا خبره اډمټ کوي چې دا بودان هیڅ شي نشي کوله. نو دې ته وی دلیل استقراری. درېمه سلسله د شکایاتو دو سلسله تیر شو. یو سلسله د دعواګانو، دویمه سلسله د دلایلو مختلف طریقې سره، او درېمه سلسله د شکایتونو. سوره آل عمران آیت نمبر 181. اللہ تعالی تقاضا وکړه د مدینه د ریاست د استوګرونو چې ډونیشن ورکړي. سټیټ د پارسو کې ډونیشن ورکړي. نو یو خدای لالیانو هغه وی د محمد رسول الله خدای جوړ غریب شه نو ډونیشن غواړي. څه غریب شه نه ډونیشن غواړي ځکه موږ مالدار خلک یو. نو الله تعالی د شکایت کوي چې دا دوی خبره دا سړی ځامن دي. ته کوم پښتو کې چې دا سړی ته خبره دې شکایت کوي. دې څه وایي لقد سمع الله قول الذين تاكي سر الله تعالی اوریدل د خبره دا کسانو
قالو چاگوی ان اللہ فقیر چتاکی سر اللہ تعالی فقیر فقیر دے ونحن اغنیاء امونگا مالداریو سنکتو ما قالو مونگا لکر دی وینا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. اللہ تعالی وی دا کما خبر چی دی کئی زان مالدار بری اللہ تعالی غریب بری. I do put it on their record. در دوی ویب پیٹ تا خیجی در دوی ویب سائٹ تا خیجی they have to pay the price. ذات نے شکایت کی در سڑی تو خبر چی دی کی دا اللہ متعلق دیتا ہوئے شکایات تو شکایات. سلورما سلسلہ تنبیہات. تنبیہ مانا شکایت کی گی دشمن نہ تنبیہ ورکی گی دوست چلا کم کار دے آخر نہ دے دے آفٹر افیکٹس ہونے گی دے نتیجہ خانہ دا تنبیہ والا ورکی دا دے ولی ہوکوے تا دے پر نتیجہ بانے پوئی. او دا تنبیہات دو قسم دی. یو پیغمبر تا تنبیہ ورکو سورہ انفال غزوہ بدر لنبنے غزوہ So the first impression is the last impression. اگر کہ خم میسج ورکول پکارو کیا تھا کافرانو ته چې بیا آئنده لپاره د پیغمبر مقابله تر نشي. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو فطری طور نرم دلو لہذا د مړولو د وهلو د زخمی کولو په ځای دله ترجیح ورکړه چې کوم سړی د ژوندې په لاس راځي صورت وایي ما قیدی گئی سی گئی قیدی گئی او چې قیدیان شو نو نتیجتاً پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غي نه رینسم ډیمانډ کړ. چیرې ډیمانډ کړ؟ پیسې فدیه پیسې نگر چې جائز ہوا څه ہوا جائز ہوا قیدی نه فدیه اغستل او بیا رها کول صحیح. خو چونکې داړم بنې جنگو میسج ورکول مرادو چې خلک ویریږي چې باندې ستا مقابله ته رانشي. اچ دیونی سره پیسو باندې اخلاق تو خصبه باندې بیا ټو فکر غسته جوړ خبر دین کړه. نو الله پیغمبر علیہ السلام ته تنبیه ورکړه ما کان للنبی ان یکون له اسرا. آیت نمبر 8 ما کان للنبی دا خبران دا پیغمبر دا پارا ان یکون له اسرا چی جوڑ چی دا پارا جنگی قیدیان حتی یسخن فی الارض. اس دا اسخان مانا دا وین تو یول سشے وین تو رنبے زخمیان کا چی او یریگی رنبے زخمیان کا چی او یریگی بے داغینا پس کے قیدیان کے میں قیدیانے کا صحیح. تريدون غرض الدنيا تاسو دا غواړی چې دنیا سامان درته ملاوي شي. والله يريد الاخره الله تعالی اخرت بهترول غواړي. الله تعالی نو اخرت بهتريږي دې سره چې اسلام ته غلبه ملاوي شي. اسلام ته ول تاسو کې ځانو پیسې هم ته واغستې اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تنبیه ورکړه. یا دویم مثال تنبیه او د وارننګ سوره توبه ورپسې سورۃ تبوک کی جنگو رومیانو سره او رومیانی اولوی طاقتو لہذا منافقین چې کم یریدل هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترالل چونکہ بظاہر مسلمانان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹی غوښتا چاوي زما تبرا باندې راځي او چاوي خزم نه جوړه د هسپتال کې دا چاوي بچي منن سره مرض ټیک نه دی صحیح. مختلف عذرونه پیش کر پیغمبر علیہ السلام خود تبعی طور نرم دل شخصیت ہو اوکے نو پرابلم اوکے نو پرابلم وداؤٹ انکوائری چاہے رشتہ ہوئی کدرو ہوئی
صحیح انکوائری ونکړه خو بس چا وایي چې چټي حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی اوکے نو الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وارننګ ورک let me find out آیت نمبر 3 عفا اللہ عنک اللہ دے وبخا عفا اللہ عنک مانا و خدای دے وبخا اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو سوئی ورتا کوئی و خدای دے وبخا عفا اللہ عنک اللہ دے وبخا لما زنت لهم تا دوی له ولدا چټي ورکړه حتا يتبين نبد ورکول تر دې پورې يتبين لك الذين صدقوا چخکار شتا تا کسان چې رښتیا ویلي دي وتعلم الكاذبين اخکار شیا سوچ سو درو جلدي یعنی انکوائری بده کړي او غیر د انکوائری تاول ټول درخواستونه باندې اوکے accepted ټول دغه منافقان دي منافقت وکړه دروغ درته وي عفا الله عنك لما زنت لهم خدای دې وبخښه نو دې ته وي تنبیه چې پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی وارننګ ورکړ چې بیا دومره ډیره نرم دلی مکوه دومره ډیره رحم دلی مکوه انکوائری کوا چې د چا عذر معقول یا غیر شوی ورکړه چې چا عذر معقول غیر شوی ورکړه ادویمه تنبیه دا د مسلمانانو ته دا پیغمبر ته تنبیهات شو دویمه تنبیه مسلمانانو سورہ آل عمران آیت نمبر 143 ومقتل یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم تاسو مجوړوي بطانتن قلبی دوستی کومه دوستی د زړه دوستی من دونکم د مسلمانان نه علاوه بل چا سره قلبی دوستی نه ای سره سطحی دوستی کوي د زړه دوستی خو بچا سره کې ځکه زړه دا د ایمان او د عقیده مرکز دی نو د لګاو به یو چا سره چې چا په ځکه هم دغه ایمان موجود دا یو معنا شو د بطانه اځه معنا چې لا تتخذوا بطانتن تاسو مجوړوي د خپل سیکرټس د پاره کنسلټنټ بتانوي کنسلټنټ اف یور سیکریسیز کنسلټنټ اف یور سیکریسیز نو اس مسلمان مملکت د خپل سیکریسیز کنسلټنټ یو کافر جوړ کی نو دا سیکریسی پاتې کیږي دیو چې حضرت عمر رضی الله عنه پابندی لګولې و د خپل والیانو د پاره د يهودي او د عیسائی خزه په نکاح کولو باندې چې تبه والی د اسلامي حکومت کور کې به خزه يهودي عیسائی ناشتي د مملکت او د ولایت فکر صفات کی لا یعلونکم خبالا غی کو تعین کے تاز د پارا فساد پیدا کولو کی ودو ما غلبتم دی غواړي چې تاسو مشقت کې واچي د دې خو خسره چې تاسو مسلمانان په مشقت کې قد بدت البغضاء من افواههم تاکي سره ظاهر شوه دي بغض او دشمنی د خبرو دوینا وما تخفي صدور اکبر اکما دشمنی چې دوی پسینو کې دا غډیر رویا ده قد بينا لكم الآيات تاکي سره مونږ بیان کړی تاسو آیتونه کنتم تعقلون ک تاسو عقل کوئ ها خبردار تاسو تنبیه ده اها خبردار انتم تاسو اولائے تاسو ادھا کسانی او مسلمانان تحبونو چه تاسو دے سر دوستی کوئی ولا یحبونکم حالانکہ دی تاسو خینا دی تاسو نخو خی وتؤمنون بالکتاب کل تاسو ایمان ساتے پٹولو کتابونو منگا تورات منو کنی منو انجیل منو دی قرآن منی نا وَإِذَا لَقُوكُمْ چکل تاثر ملاوے قالوا آمنا نو دی وی آو دا ټول اسمانی دین لدی دا څه چلے
ټول آسمانی دینونه دي. خو اذا خلو چې کله ځان لشي عذو علیکم الانعام نو دای چې ګوت خپل تاسو باندې منل غیظ د غصې د وجه. الله تعالی وایي ځان خپل سیکریټ میټینګ کیږي مسلمانانو ته ګوت شي چې سره ملاو شي وای we will live together in peace. We can live together in peace, but actually they do not. They ځان لکینی دې سره وسکو څنګه انوال. قل تورتا وایا موتو بغیرکم خدای مو سره د خپل غصې به خو باسه. موتو بغیرکم معنا مړ شي سره د غصې خپل. ان الله علیم بذات الصدور. الله تعالی د سینو فرازونو باندې عالم دی. نو دې ته وایي تنبیه مسلمانانو ته. تنبیه بل سلسله تخویفاتو ده. تنبیه معنا وارننگ چې دا کار بیا مکوئ، او تخویف معنا تھریٹ. نو وارننگ ورکیږي دوست ته او تھریٹ ورکیږي دشمن ته. وارننگ چاله ورکیږي دوست ته او تھریٹ دشمن ته. او دا تھریٹ دو قسمه دي. الله تعالی دو قسمه تھریٹ ورکوي کافرانو ته، یو د دنیوي عذاب بل د اخروی عذاب. سورہ آل عمران آیت نمبر 11. قل للذین کفروا یا کسانو تا چې کافران شوی دي ستغلبون تاسو به ډیفیټ کول شي په دنیا کې. دنیا کې چې ما سره جنگ کوي نو څه کول شي؟ ډیفیټ کول به شي. نو دشمن ته ډیفیټ د دین له ترټ خپل نشته. د دشمن له ډیفیټ ورکول دین له ترټ نو دې ته وایي تخویف دنیوي چې که جنگ کې را لای میدان ته نو ډیفیټ کول به شي. یوا وتحشرون الى جهنم ابیا بجمع کول شي ټول په جهنم کې. نو دا تخویف ته اخروی. دا تخویف ته نو الله تعالی دواړه قسمه ترټونه کافرانو ته په یو آیت کې ورکړل. تخویف دنیوي او تخویف اخروی. دنیوي ورکو ستغلبون مغلوب کول به شي. اخروی ورکو وتحشرون الى جهنم جهنم ته وجمع کول شي. اور پسې آیت کې وی چې قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا. بدر کې ورسره دغه معاملې وکړه. غزوه بدر کې ورسره دغه لوبه وکړه چې دنیا کې ولا ډیفیټ ورکړه او آخرت کې عذاب لاله. نو دې ته وی تخویف دنیوي او اخروی دواړه. بل سلسله سلسله تسلی چې کله سړی ډس هارټډ شي، ډس اپوینټډ شي، د ډسپیریټي شکار شي، نو الله تعالی ولا تسلی ورکړي. دا تسلی کله الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته ورکړي او کله مسلمانانو ته ورکړي. دوه قسمه ده. پیغمبر علیہ السلام ته تسلی سورہ رعد آیت نمبر 43 اخیری آیت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا او ای آکسان چې کفر کړي دي پیغمبر علیہ السلام ته وایي لست مرسلا، ته د خدای طرف نه لګل شوی. دا ته غپ لګي. پیغمبر علیہ السلام ته لست مرسلا، ته خدای نه را لګلې، ته خدای
نه اوس دا خبر پیغمبر اسلام له سورہ زور ورکو سمره پیغمبر اسلام درد دې اوس الله تعالی ورپسې جمله کې تسلی ورکړه چې قل کفا بالله شهیدا تورتوایا کافی دی الله تعالی گواه مزما کې و بینکم ام یستاسو کې ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې هغه سره د کتاب علم دی نو هغه کافی گواهان دي لکه علما د يهود او د نصارا چې ایمان نه وړل لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه یا کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه یا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه الله تعالی ورته وکړه تو ورته وایا چې ما تاسو د گواهی ضرورت نشته خدای دې خبره گواهی زه الله تعالی پیغمبر یم خدای دې خبره گواهی چې زه د الله تعالی پیغمبر متسلی ورته عبد الله ابن سلام کعب الاحبار سلمان فارسی بلا ډیر نور دا مشهور دي يهوديان بل تسلی مسلمانانو ته سورہ آل عمران آیت نمبر 123 سلیریش او 25 لقد نصرکم اللہ ببدر تاکہ سرا اللہ تعالی امداد کړو تاسو سره په بدر کې وانتم اذلہ تاسو ډیر لګوي پشمار کې هم لګوي اسلحه در سره هم لګوا شمار کې هم لګوي اسلحه در سره هم لګوا فتقوا الله یریږي الله تعالی نا لعلکم تشکرون دې د پاره چې شکر گزار جوړ شي استقول للمؤمنین اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام سے چی آپ کا غچتاوے مومنانو تا علن یکفیکم آیا کافی بنشتا دپارا ان یمدکم ربکم چی امدادو کی تاثر رب ستاسو بسلاست آلاف من الملائکہ پدریو ذرو فرشتو بانے منزلین چرا کدشی بید داسماننا بلا ہاں ان تصبروا کتاثر صبر استقامت مظاہرہ وکړه وتتقوا اذان بچکد بزدلینا ویاتوکم من فورهم هذا فی الفور دے پس براش پاستا یمددکم امداد دو کی تاثر پروردگار تاسو بخمسط آلاف من الملائکت مسومین پا 500 فرشتو باندے نو 500 فرشتے نو دا تسلی ورکر صحابہ ہوتا اب مسلمانان ہوتا کنی حالت دا وی داو چی ټول ډسهارټ شیو چې خدای دا دومره غټ لشکر مقابله کی دا دومره ډیره اسلحه ور سره تاماهاک ور سره دی B-52 ور سره دی فلان دا زمانه ارس اسلحه چوا او مون سره خود معمولی استعمال دا تیر دے کمان دے صحیح معمولی توری را سره دی بار الله تعالی ولا تسلی ورکړه چې تاسو له سټیبلیټی مظاهره وکي اوس 500 فرشتے را لګم سره لګم 500 فرشتے نو دا تسلی وا مسلمانانو ته وما سلسله نمبر اوما ازاله د شبهات ازاله د شبهات دا پدری قسمه نمبر 1 اللہ تعالی یو باطل عقیدہ د کافرانو ذکر کی باطل عقیدہ ذکر او بیا هغه باندې رد وکړي سورہ توبہ آیت نمبر 10 وقالت اليهود عزير ابن الله یہودیانو وی عزیر د الله زوی دی
وقالت النصارى نصارى والمسيح ابن الله چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. نو د يهودو باطل عقیده و چې حضرت عزیر د الله زوی دی، د نصاراو باطل عقیده و او دا چې حضرت مسیح علیہ السلام د الله زوی دی. اوس په الله رد کوي چې ذالک قولهم بافواههم، دا تشه د خلی خبرې دي. ذالک قولهم بافواههم معنا دا تشه د خلی خبرې د دې حقیقت سره تعلق نشته، د دې حقیقت سره تعلق نشته. مونږه پښتو کې او تاسو بوس باندې سره چې به بنیاد خبره کې مونږ ولې سي بوس باندې ها حفوات حفوات عربي کې ورته مو ها وای حفوات دا څه حفوات دي یا لکه مونږ بل لفظ استعمالو خرافات، یا څه خرافات دي. الله تعالی د دې څه خرافات وایي. ذالک قولهم بیا نو باطل عقیده ذکر کړه او فورن ورپسې رد وکړه. دا یو طریقه ده. دیمه طریقه د مخالف شبهه ذکر کی داغي جواب ورکی، د مخالف شبهه ذکر کی د وړاندې نه قوه عقیده ذکر کړه رد وکړه. دیمه طریقه ده چې د مخالف طرف نه کوم شبهه پیش شي هغه شبهه الله تعالی ذکر کی او جواب ورکی. سورہ بقرہ آیت نمبر 119. وقالوا لن يدخل الجنة أدوي لن يدخل الجنة يهوديان وي نبداخل جنة إلا من كان هودا مگر آسوك يهودياني أغيوه يهودون الله برسوك جنة تنشيد له او نصارا وی بغیر زمون نه بل څوک جنت ته نشي تللی. يهود وی زمونږه کور دی، نصارا وی زمونږه کور دی. اوس دا یو شوبه ده غي څه شي یو څه امیجینیشن دی. شوبه معنا یو غلط امیجینیشن دی. دی وجه الله تعالی ولا جواب ورکړ خیال دی چې تلک امانیهم دا صرف د دې تمنا او آرزو ده. قل هاتوا برهانکم تو ورته وایا هاتو برهانکم چې دلیل پیش کړي دی باندې ان کنتم صادقین که تاسو دې خبره کې رښتونی یې، که تاسو دې خبره کې نو دا غي شوبه ذکر کړه او الله تعالی جواب ورکړ څنګه طریقې سره دلیل پیش کړي. هاتو برهانکم څوک دلیل پیش کړي باندې ان کنتم صادقین که تاسو رښتیا وایي. درېمه طریقه رد د شبهاتو په ضمن د عقاید باطلو کې الله تعالی په کله صراحتا او ایکسپریسلی رد گئی او کله نه کوي. اصل انسان ته وي ته په سوچو کې دا عقیده ته په سوچو کې چې دا عقیده سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 551. وقالوا اذا كنا عظاما ادا کافران وای چې کله شمونګه قبرونو کې اډوکی ورفاتن ازرزرا رفاتن معنا زرزرا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا آیا مونږ بیا پورته کول شو په نوی ژوند باندې، مونږ بیا پورته کول شو په نوی ژوند باندې. صحیح مونږ خاورشي یو. الله تعالی وای دا خاورشي وی که تیګه دا جوړ شي یا دا آهن جوړ شي، که تیګه دا جوړ شي یا دا آهن جوړ شي چې الله غني بیا انسانان کېږي. قل تورتا وایا کونو حجارتا شیتگی او حدیدن یا وصفنا اہن او خلقن یا بلنوغا مما یکبر فی صدورکم چکم استاسو خیال کے دیر سختی دا دینا دا آہن او دا تیگی نکم سختی یاغی تم ٹرانسفارم شئی
نو بیا به ژوند کېږي. خو دې میس کې الله وې چې فسيقولون دوی وای من يعيدنا، څوک به زمونږه احاطه کوي، څوک به موږ بیا ژوند کوي. قل تورته وایا الذي الله فطركم اول مره، چې هغه پیدا کړي پړم به کرد باندې، فسينغزون اليك رؤوسهم، هغه خدای به پیدا کوي چې کوم خدای پړم به کرد باندې پیدا کړي، نو فسينغزون اليك رؤوسهم، دوی به تاسو سره اندازه کوي. تعجب لپاره سره لپاره تعجب انتا پر ډرامه کوي. ها فسينغزون اليك رؤوسهم ويقولون اويبا متاه، دا بکلی وي نه نه جنو ته کله ملاويږي. قل تورت اوایا غصا ان يكون قريبا، ممکن نشي دا ډېر نږدې وي، ممکن نشي دا ډېر نږدې دي. سوره یاسین، سورہ یاسین آیت نمبر 58 والا تر اخره پورې. اولم يرل وضرب لنا مثلا، پیغمبر اسلام ته وسړی راغی، عاص ابن وائل داغه نامه و، یو زوړ اډو کې ځان سره لاس کې راغسته، ورته مخامخ کې ناشته وی چې دا تسوای چې مرګ نه پس، پیغمبر اسلام مرګ نه پس به بیا ژوند کیږي. صحیح هغه دې اډو کې ته وګور، دا سیمه ده که خاورو کې واچو، دا سي خاورو سره مکس کړ، دا به څنګه ژوند کیږي. صحیح. وضرب لنا مثلا بیانې موږ د پاره مثال، ونسي خلق، خپل پیدایش ګوره یې کړی دی چې څنګه پیدا شو، ضعیف وګوي هغه نه خدای څنګه زما بدن جوړ. قال دی وای مې يحيي العظام، سوق بجوند کوي اډو کی وای رمیم، حالانکه چې دا زره زره شي. قل تورت اوایا يحيي الذي، ژوند کوي بناډو کې هغه الله تعالی انشاها چې پیدا کړی دا اول مره پړم به کرد باندې، او هو بكل خلق علیم، ادا الله تعالی په هر نمبر پیدا کولو باندې علم لري او قدرت لري. الذي الله جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، چې هغه پیدا کړی تا د پارا د شنیونی نور، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، اغشنیونه تاسو اور بلوي. اوليس الذي آیان دی الله تعالی خلق السماوات، چې پیدا کړی اسمانونه ازمکا، بقادر آیات قدرت نه لري غلا پدې خبره، ان يخلق مثله، چې پیدا کی مثل لري، بلا په قدرت لري. وهو الخلاق العلیم، ادی علم لرون کے پیدا کون کے دے. انما خبر دادا چې حکم دا الله چې ارادو کې دی او شی پیدا کولو، ان یقول له اغتوی کن موجود شه، فیکونو ناغه موجود شي. فسبحان الذی، پاکی دا آغا اللہ دا بیدہی ملکوت کل شیئن، چی پلاک داغ کے اختیار دا ہر شے دے، ویلے ترجعون، ادغ اللہ تعالیٰ تبتاس واپس کوئے شے. سورہ واقعات، سورت الواقعہ. آیت نمبر 39 وکانو یقولون، او دا کافران چوی بے، ایذا متنا چکل منگا ملشو، وکلنا ترابا اشو منگا خاوری، وغزاما اڈوکے، اینا لمبعوثون، ای منگا بیا جوندی کولی شو، چکل اڈوکی شو، ریزه ریزه شو، خاور سر خاور شو، بیا جوندی کولی شو. او آباؤنا الاولون، از منگ اروان دی پلاران چو غیبم بیا جوندی کیگی، زمونږ نکان پلانان چې موږ مخکې مړ دي هغه هم ژوندي کیږي. نو الله جواب ورکړ چې تورته وایا ان الاولین وړاندې خلق والآخر تاسو وړاندې دي والآخرین رستنی خلق چې تاسو نورستو برازي امړيږي با
لمجموعون الى میقات یوم معلوم، دا ټول بجوندی کول شي جمع کول بشي دا هغه معلومه روز په فکس ټایم باندې، د معلومه روز په فکس ټایم باندې. نو دا وکمه سلسله چې مونږه ذکر کړی انن مو کمپلیټ کړی، دا په تفسیر کې اهم بحث دی، په تفسیر اهم بحث دی. ان شاء الله د دغه بحثونو په اساس باندې بیا به مختلف سورتونه او مختلف آیاتونه هغه به تشریح کوو. نن د پردغه عمر کافی ذکر دا بحث اهم دی. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. زمان مرات بس غرام میں روزه پڑھ دے هغه سره کیږي به بس کړی ورپسې نه ورځې کو لري کوي اصل ګرمي ده د دې د ګرمي مزره غونډه ده اځم د وطنونو ګرمي مزره نه ها